الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم. سورة البقرة آیات یوکم شپیتم نمبر 59. بنی اسرائیل چې کله الله طرفنا ورته حکم راغی چې تاسو دغه ښار ته داخل شئ او دغه ښار په دروازو داخل شئ، خو په تابعدارۍ او په سجده په ټیټه سره. یا خو مطلب دا ده چې تاسو چې ځئ نو په عاجزۍ باندې ځئ، په لوی تکبر سره مه ځئ. او یا دا مطلب ده چې تاسو چې کله لاړ شئ هلته نو بیا شکرانه 2 رکعته لمونځ وکئ. او دویمه خبره دا وه چې کله تاسو دغې ښار داخلیږئ تاسو حطوة معنی ده الله مونږ وبخې، معافي راته وکړي، درګذر راته وکړي. نو کله چې دوی په دغه دروازو باندې داخلېدل نو دوی حنطوة، دا حطوة په ځای وی حنطوة. مونږ له غنم پکار دی، غنم حطوة ویلی کېږي معافي غوښتل، عاجزي کول. او دوی د حطوة په ځای باندې وي حطوة لفظ بدل کو په قرآن کریم پورې ملنډې وکړي، یعنې په خپل کتاب پورې ملنډې وکړي. وي حنطوة معافي خو به کېږي، خو موږ له غنم پکار دي. حنطوه ویلی کېږي غنمو ته. نو چې کله پورې وتل نو الله پې عذاب یې راویستو، رجزا من السماء، د اسمان نه عذاب. دې آیات نه علماء کرام استدلال کوي او وایي چې کم خلق چې په قرآن کریم پورې ملنډې کوي، کم خلق چې په قرآن کریم پورې ملنډې کوي، نو دغه خلق په دې باندې کافر کېږي. د هغې بیا خپل دنیا طریقې چې کوم دغه ښودلې دي صحیح دي. بند صحیح دی. کله چې دا ماشومان دا راغونډ شي، یو دې کې مثلا یو لوی هلک وي یا لوی انسان وي چې هغه پوهه بلوغت ته رسېدلی وي، او هسې د پېښو په شکل باندې چې دی نو کښېني او لخته مخته راولي او د استاد پېښې کوي او قرآن کریم وایي او په دې په پېښو طرز باندې وایي. نو بعضې علما کرام دا لیکي چې دی په دې هم کافر کېږي. یا قرآن کریم لفظ هغه راواخلي د خپل ژبې سره یو ځای کړي او مسخرې ته چوتې کړي. لکه تاسو به زه وایم نقل کفر نه باشده، داسې یو خبره نه نقل کوم، داسې نه یم چې زه یې ویم، نه تاسو به خوله مه راولئ. لکه مخکې ماشومان اکثر وایي که نه وایي ونرجو رحمتک، داسې هغه ملنډې غوندې کوي. او څوک وایي فبأي آلاء ربکما تکذبان، دو پلانکې او دوه داسې دا ملنډې غوندې کوي، په خوله ور راوستل هم نه دي پکاره. دې سره سړی په پټه کې کافر کېږي.
د قرآن کریم د الفاظو کې بدلون الفاظو سره یا په معنی سره. الفاظ د قرآن کریم ته یو شانتي وي، معنی ته ځان د خېټه نه راوباسي او معنی ولا بدله کې او بله معنی ته واخلي، هغه لفظ کې بدلون وکړي، په دې هم الله خفه کېږي او سړی پې ګنهګاري کافر کېږي پې. د قرآن کریم حدیث مبارکو باندې ټوکې ټقارې مسخرې په ګپ شپ کې یا اسې د خلکو د خندولو دپاره مجلس لګېدلی د کسان ناسې یو پکې داسې مذاقي شانتي هغه د خلک خندی نو کله به د قرآن کریم آیات داسې څه په ګډو وډو غونډه کې ووایي دا خلک ښه وخاندي، په دې سره سړی کافر کېږي. د دې لفظ د دې حطوة لفظ نه دنیا کتابونه چې دا عالمانو ډک کړي دي چې کم خلک په کومه طریقه باندې هم د قرآن کریم یا د حدیثو مبارکو یا د سنتو مبارکو تحقیر وکي، استهزاء وکي، مذاق چوت کی، مسخرې پورې وکي، وخاندې پورې او په ټوکو یې واړی، په دې د کافر کېږي. نو چې مونږه خیال کوو پام کوو د دې خبرې چې چېرته زموږ د خولې نه داسې الفاظ ونوځي یا داسې وایي قرآن کریم یا د مونځ وایي په مونځ کې پیښې څیرې او مونځ الفاظ چې دی هغه بدلوي، پښتو ته راوړی او کله یوې ژبې ته کله بلې ژبې ته خپلې ژبې سره یو ځای کوي او په هغې کې دی بدلون کوي، لکه هغه خپله خبره پې برابروي د ټوکو د مسخرو په وجه چې دا خلک وخاندي زما به دې خبرو پورې. نو خلک خو تا وخانده خو خپل ځان د جهنم تیار کړو، جهنم کې ځان د ځای تیار کړو. نو بالکل چې دی نو انتهایی خیال کول پکار دی. چېرته هم بعضې خلک نبی علیه السلام په سنتو پورې مسخرې کوي که نه، دا پټکی به کې لا چا راویستی دی، دا دغه څه والی دی، پګې والی دی، نعوذ بالله. پګ چې پګ هغه عنوان وایي. تاسو په دې بازارونو کې لیدلی مثالو والا یا نور وغیره وغیره اکثر دا کسان څه خرڅې را خرڅې اکثر پکې دغه وي. نو هغه د پګونې والي نو اکثر د نبي علیه السلام مبارک پټکي ته وایي مړه څه پګ دی والی دی سړیه، د سپکې نه ورته ووایي بیا سړی کافر کېږي. تا ته نبي علیه السلام سنت ته ولې سپک وکتل؟ او انسان ټیک تا د سره نه لګي، د سره ستا خپل بغض حسد دی، هغه په خپل ځای دی، ته په دې سنتو پورې ولې خندا کوې؟ دا خو د تا نه یو جدا څیز دی. پټکی ته ته هم والی شي، زه هم والی شم، ته هم ټول مسلمان یې والی شي. نبي علیه السلام سنت یوازې د عالم دپاره خو نه دی، صرف عالم به پټکی وایي. خو هر کس دپاره دا سنت چې کوم دی هر مسلمان ته مسلمان وایي، هر یو کس پټکی والی شي، ګیره هر سړی پرېښودی شي نه، یا ګیره چا پرېښې ته به د ګیره پورې مسخرې وکړي چې مړه دې ګیرې دې وګوره ته بس دا ګیره به دې صحیح. دې خبرو سره سړی په ټکي کافر کېږي. ټیک تا هغه سره خپل دغه دي، ته د نبي علیه السلام سنت منځ کې څه له راوړې؟ تا خو دې سنت سپکاوی وکړو، هغه خو په دې ستا دپاره نه دی پرېښې دا ګیره، ستا دپاره د پټکۍ خو نه دی والی، ستا دپاره یا نفل کوي مړدان دې څه نفل کوي، دغه سړی نفلي جوړ کړی دی، داسې سپک غوندې کې ورته وګوري دغه ته نبي علیه السلام د طریقې سنت ته، په دې سړی ګورئ کفر ته رسي. انتهایي د خپلو ژبو خیال کول پکار. سر په دې پټو مټو کې د ملګري لګیا کارونه بارونه کوي، دوی ته پکې اکثر دین اسلام پوهېږي نه او دین اسلام ته پکې واوړي. لکه چې نه پوهېږي خلک وایي چې نه پوهېږي نو ولې هغه کار کوي؟ دوی ته خبر نه شي، اکثر ښځه پې طلاق شي یا پې اکثر د اسلام نه خارج شي، کفر ته پې ورسېدي، غریب خبر هم نه. نو هېڅ چې کوم دی نو دغه الله دې نه کوي، الله دې دغه ټایپ کې دله مرګ راغی او د په حالت د کفر کې دی، نو ده به کم حشري. نو انتهایی د خولې چې کوم دی خلک وایي که نه د خولې برغولی، خولې برغولی پکار دی. هر ټایم یې کړنګېدله، ډېرې خبرې، څوک چې ډېرې خبرې کوي هغه خطا کېږي ډېره عمل نامه ډکول. نو اخستو ډېرو خبرو کې وایي چې اکثر پکې هغه خبر په قرآن کریم او حدیث مبارکو باندې هم له پاس بیا مذاق و چوت کې او څه وچ به ونه خوري، نو ګنهګار شي، سخت ګنهګار شي. دې وجې نه ټیک ته تا خپل ګپ شپ لګوه، خو په خپل دنیاوي ماحول کې دننه چېرته چې کوم د دین اسلام ته مسته راویستل، دا دې کې به موږ به خبر نه شو په هغه ټکي باندې او موږ به پې الله به پې دومره خفه شوی. دا خو معمولي غوندې کې معمولي باډر دی، بس چې معمولي خبر د خولې نه کږه وخته بیسته پې کافر کېږي. دا ونور سپکاوي سپکاوي په هغه باندې که نه، دا بن اسرائیل الله ولې تباه کړه؟ موسی علیه السلام د الله نه سوال کړه الله ما د خپل ځان وخت ته ووینم، او بن اسرائیل هم سوال کړه، بن اسرائیل الله چې دی نو هلاک کړه.
موسی علیه السلام چې هغه د الله پیغمبر دی هغه سوال د عشق د وجې نه وکړو محبت یې ورسره بني اسرائیل په ګستاخۍ باندې وکړو چې الله موږ ته ځان وخت ته څنګه یې تا خبرې کې داسې په ګستاخۍ سوال وکړو نو الله په څپېړه وواله په خپله په قهر یې وواله دې وجې نه د دې آیات نه چې انتهایي چې دی خپله ژبه خوله دا به کنټرول کې ساتل پکار دي داسې خبرې د ماشومانو دپاره هم د لوی دپاره هم داسې د قرآن کریم باندې مسخرې چوتول قرآن کریم بعضې آیات داسې ولولي که نه هغه اکثر خپلې ژبې ته راواړي ایسته لکه دنیا به کې رافې شو غرین فاکهون څوک وایي ته کې ورپېښو بس پکې راغلی هلکه خدای بنده قرآن کریم دی دا ستا پښتو خو نه ده دا ګډې وړې ووایي په دې باندې سړی بل طرف ته رسي انتهایي خیال کول پکار دي فبدل الذین بدل کړه کسانو ظلمو چې هغوی ظلم کړی قولا وینا غیر الذي ما سوا د هغې نه قیل لهم چې دوی ته ویلی شو دوی ته وویل چې کله چې تاسو د ښار په دروازو داخلې کې نو حطوة لفظ ووایې دا لفظ د الله نه معافي غواړئ بخښنه غواړئ ادا چې کله په دن نه شو نو په الله هغه خبرې بدله کړه د حطوة په ځای وي حنطوة موږ له غنم پکار دي غنمو حطوة به بیا وایو په دې باندې الله راونیول تاسو خو ما سره ټوکې کوئ زما په کتاب پورې تورات پورې ټوکې کوئ قیل لهم چې کوم هدو ته ویلی شو فانزلنا نو مونږ راولېږو مونږ علی الذین په هغې کسانو ظلمو چې هغوی ظلم کړو ظالمانو رجزا سزا عذاب الهی من السماء د اسمان د طرف نه بما کانوا یفسقون په سبب د دې چې دوی نافرماني کوله فسق یې کو ګناه یې کوله فبدل الذین بدل کړو کسانو وینا ظلمو چې هغوی ظلم کړو قولا وینا غیر الذي ما سوا د هغې وینا نه قیل لهم دوی ته ویلی شو فانزلنا نو موږ راولېږو موږ علی الذین په هغې کسانو ظلمو چې هغوی ظلم کړو رجزا عذاب من السماء د اسمان د طرف نه بما کانوا یفسقون په سبب د دې خبر کې فسق او نافرماني کوله سبحان ربک رب العزة عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا رحمن